طاقتونو والا ذات خو الله دی. پلانې ملک په دا چلو کې هلته څه چل به وکړي؟ الله یوه فرشته راولېږي، یوه چغه یې وویله، هېڅ به هم نه وي. الله ځمکې له یوه جټکه ورکړه، هېڅ به هم نه وي. طاقتونو والا ذات خو الله دی. او پلانې دا چلو کړو، دا یې جوړ کړو، دا یې جوړ، څه یې جوړ کړو؟ دا ټوله دنیا راجمع شي، یو بوس او واښه او هر څه یو ځای کې د دنیا دا ټولې مشینرۍ استعمال کړي، یو څاڅکی پای ترې نه جوړولی شي؟ دا ټول حکومتونه راجمع شي، یو څاڅکی پای څوک تیارولی شي؟ ګوره په غوا میخه کې دننه هېڅ هم نه ښکاري، ښه دننه پکې هېڅ هم نشته. الله پکې داسې نظام جوړ کړی دی چې بس شنه واښه خوري او بسکي او سپین پایتې نه راوځي. ټولې دنیا حکومتونه او طاقتونه راجمع شي، یوه قطره د ګبین جوړولی شي، یوه قطره. ګوره دوره غوندې کې مچای ده، په هغې کې دننه د هغې هغه پیپړې هم دي او د هغې هغه زړه هم دی او د هغې هغه معده هم ده او دننه د هغې هغه ټول نظام هم دی. په هغه توره غوندې مچای کې الله دننه داسې بس کارخانه جوړه کړې ده په خپل قدرت سره چې ګبین دې نه راوځي. داسې قدرتونو والا ذات ته زمونږ ستاسو را نو زما مونږ تاسو د الله قدرتونه بیانوو. دې سره به زمونږ ستاسو ایمان جوړېږي او چې ایمان جوړ شي هغه به په دین باندې چلېږي. نن مونږ تاسو خپله لوټه کې د دې خپل ایمان محاسبه وکړو. زمونږ ستاسو د ایمان په کومه درجه کې نبي علیه السلام د ایمان دپاره پیمانه ښولې ده. هر سړی هر وخت خپل ایمان تللی شي. د ایمان اعلی درجه دا ده کله د الله نافرماني وویني په لاس سره یې منع کړه، په لاس سره یې منع کړه. په لاس کې د منع کولو طاقت په هر چا کې الله اچولی دی. خو دا دننه د زړه کیفیت سره تعلق ساتي، د زړه غم او درد سره تعلق ساتي. نن د یو کمزوري نه کمزوری سړی دی ولې نه وي؟ د هغه د پولې ګټه یې څوک وباسي؟ هغه یې په لاس منې کوي که نه یې منې کوي؟ د ټولو نه کمزوری سړی دی ولې نه وي؟ د هغه د کور دیوال پورې څوک غورځوي، هغه یې په لاس منې کوي که نه یې منې کوي؟ ولې د هغه زړه ته درد میلاویږي، د هغه زړه ته تکلیف میلاویږي، هغه پې جان مال وخت لګېدلی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دین باندې هر څه لوټ کړي وو. کله چې د الله حکم ماتېده سیو لومبې الفاظ یې ده او زه به ژوندی وم د الله حکم به ماتېږي. دې ته ویلی شي ایمان. ایمان والا دا برداشت کولی نه شي د مخکې د الله حکم د ده مخکې د الله نافرماني وشي، دا هغې هم نافرماني چې دا دومره لوی اسمان یې بغیر ستنو ودرولې، دا هغې هم نافرماني چې په هر څه باندې قادر دی. دا ایمان والا نشي برداشت کولی. دویمه درجه دا ده د الله نافرماني ونې په ژبې سره یې منع کړي، په ژبې سره دا الله پرې ناراضه کېږي. اخري درجه دا ده د ایمان، اخري درجه چې کله د الله نافرماني وینې په زړه سره هغه بد وکړه، داسې په زړه سره چې پته ولګېدې چېرې دا سړی په دې څیز باندې خفه دی. څنګه موږ د دنیا په معاملاتو کې یو سړي نه خفه شو، هغه ته زموږ د مخ نه پته لګي، بیا مې دی خفه شو. دا د ایمان د ټولو نه اخري درجه ده. اوس موږ تاسو په یو مجلس کې ناست او په هغه مجلس کې غیبت کېږي که نه. اوس موږ تاسو دا خپل ایمان نه غونډه کې وتلي چې زموږ دا ایمان په کومه درجه کې دی. نو ډېر زیات فکر پکار دی، ډېر فکر پکار دی. د ایمان د جوړولو لومبی دا بنیادي څیز دی چې ایمان نه وي جوړ شوی په یو ځای کې انسان په دین باندې چلېدی نه شي. چې ایمان کمزوری ښه به خبر یو او د الله نافرمانی به نه کېږي. ولې ایمان کې مو طاقت نه، ایمان کې مو قوت نه. صحابه په زندګو کې چې 100% دین او د مشاهدي دین هغې ایمانونه جوړ کړي او په څه سره یې جوړ کړي؟ کوم مجاهدو سره، قربانو سره، د دعوت په میدان کې هغې خپل ایمانونه جوړ کړي. صحابه په شپه او ورځ یو بل سره د ایمان خبرې کولې، د ایمان تپوسونه به یو بل نه کول. نبي علیه السلام یو صحابي د خوب نه راپاڅوي. ګوره د خوب نه سړی راپاڅوي، دا دماغ د ټولو نه اخر کې کار شروع کوي. فورا یو سړی د خوبه راپاڅوي، ته څه خبره وکړي دی په خبره ټایم کې پوهېږي نه چې فورا د خوبه راپاڅوي. خو نبي علیه السلام ته تپوس کوي، ای حارثه په کوم حال کې د سهار؟ فورا به ته وایي یا رسول الله سلم ما خو د ایمان په حالت کې سهار، د ایمان خبره کوي. بیا چې نبی علیه السلام تپوس کوي نه ښایسته ده، دلیل یې څه دی چې دا د ایمان په حالت کې صاحب د ایمان نښه لومبی څه بیانوي؟ لومبی نښه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د دنیا نه خپل مخ اړولی دی،
ما د دنیا نه خپل مخ اړولی دی. نو موږ تاسو ټول هر سړی ځان سره ړومبی زه په دې خپل ګریوان کې وګورو چې ما د دنیا نه څومره مخ اړولی دی، چې دا د ایمان لومړۍ نښه ده. ما د دنیا نه خپل مخ اړولی دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې وږې اوسم وجمې د شپې وښې سم عبادت کومه او یا الله داسې کیفیت مې دی چې ګویا د الله عرش زما مخې ته دی. داسې د آخرت یقین او جنتیان چې خپل میاس کې یو کم زیارت کوي او خبرې کوي الله ګویا هغه منظر زما مخې ته دی. او جنتیان چې دوزخیان چې کوم چغې وهي یو بل باندې لان تان دي ګویا هغه منظر زما مخې ته دی. دې ته ویلی شي ایمان چې آخرت داسې مخې ته پروت دی. نن خو موږ د ماشوموالي کې بس لکه رسولي په شان یاد کړي دي. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر بالقدر خیر وشر من الله تعالی والبعث بعد الموت. څه په پته یې پوهېږو نه تو دې په شان یاد کړي. آمنت بالله په الله باندې ایمان څه مطلب دی؟ نن خو موږ ساده وایو بس د کلمې معنا دا نشته د لایق د عبادت بل هېڅوک سوا د یو الله نه. بس عبادت څه مطلب دی؟ علما وایي د عبدیت تقاضا پوره کول، خپله 24 ګنټې زندګي الله ته حواله کول، د الله په مقابله کې د هیڅ چا خبره نه منل، دا رب الله رب منل دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي هغه کس کې هیڅ خیر نشته چې دی د الله په مقابله کې د بل چا د ملامتیا خیال ساتي. عمر رضی الله عنه فرمایي وایي د یو حقدار حق دومره نشي کېدی چې د هغه لپاره د الله نافرماني وکړی شي. نو موږ پلانې خفه کېږي، خلک خوشحاله و الله خفه کړو، خلک پوره مخلوق خوشحاله و الله خفه کړو. په الله باندې ایمان راوړل، خپله 24 ګنټې زندګي الله ته حواله کول دي، د الله د حکمونو تابع جوړول دي. وملائکته په فرشتو ایمان. زمونږ ستاسو حفاظت حکومتونه او فوجان او پولیس نشي کولی. فرشتې به زمونږ ستاسو حفاظت باندې الله فرشتې ډکولی دي. د دنیا نظامونو د دنیا چې کوم دا نظامونه جوړ شوي دي دې سره د دنیا نظام نه چلېږي. د نظام الله ټول کائنات نظام الله د فرشتو په ذریعه باندې چلېږي. دلته 2 فرشتې ناستې دي. زما هره یوه خبره لیکي، زه چې د خولې نه څه وباسم خو چې دا یقین مو پوره شي که دا خو معلومات فرشتو منل څه مطلب؟ دلته ناستې دي. زما هره خبره چا د چا کیمره نیولې غلط کار کوي، څوک چاته ګوري غلط کار کوي. فرشتې دلته ناستې دي. زما هره خبره لیکي. دا یقین دی الله زموږ دې زړه ته راولي. وکتبه په کتابونو باندې ایمان، په قرآن باندې ایمان. په قرآن باندې ایمان څه مطلب؟ نن خو موږ زیات نه زیات د قرآن تلاوت ټیک ته ثواب پرې دی، خو دا د قرآن مقصد نه دی. قرآن زموږ نه څه غواړي؟ په قرآن باندې د ایمان څه مطلب دی؟ زموږ ستاسو ټول ژوند د قرآن تابع جوړ شي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چا وایي ما ته نصیحت وکړه، مختصر ورته یې وفرمایل د الله عبادت کوه، الله سره څوک شریک مه جوړوه او د قرآن تابع جوړ شه. تا چې کومې غاړې ته بوځي بس هغه طرف ته ځه. د قرآن د احکاماتو مطابق زموږ ستاسو عملي ژوند جوړ شي. ایمان الله په دې کې څه غواړي؟ دې ته په قرآن باندې ایمان ویلی کېږي. یو صحابي د نبي علیه السلام په مجلس کې چا پسې خبره وکړه، فوراً ورته نبي علیه السلام وایي تا په قرآن ایمان نه دی راوړی؟ وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په قرآن ایمان راوړی دی، دا خو حق کتاب دی، په تاسو باندې نازل شوی دی، زه یې منم، ما ایمان دی. نبي علیه السلام وایي نه، هغه چا په قرآن باندې ایمان نه دی راوړی چې د ده عمل د قرآن نه خلاف، د قرآن د حکم خلاف. په دې وجه ابودردا رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ته د ټولو نه زیاته یره د هغې ورځ ده په کومه ورځ چې به الله ما ته اواز وکړي او راته وایي ای ابودردا تا علم حاصل کړی و؟ که تو هم چې او یا الله حاصل کړی به و. وایي بیا د قرآن هغه آیاتونه کومې چې د ښو کارونو کولو حکم کړی دی هغه ټول آیاتونه به راشي او ما نه به د خپل حق مطالبه کوي. او د قرآن هغه آیاتونه کومې چې د بدو نه منع کول کړي دي هغه ټول آیاتونه به راشي او ما نه به د خپل حق مطالبه کوي. اوس که چېرې کومو آیاتونو کې الله د کولو حکم کړی او ما نه یې کړي هغه آیاتونه به زما خلاف ګواه جوړېږي او د
نه چې الله منع کړې ده او زه د هغې نه نه یم منع شوې د قیامت په ورځ به هغه آیاتونه زما خلاف ګواه جوړېږي په داسې حال کې زه څنګه نجات موندلی شم قرآن به جګړه کوي موږ تاسو بار بار مثال सबसे पहले ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।